په الله یقین وکړه چې د زړه سکون به درته حاصلېږي چې د ساري په طریقې د چا په طریقې پاسې د پیغمبر په طریقې پاسه تهجد نشي کولی خیر دی بیا خاص کر په ګرمۍ کې خو د شپې ډېرې لنډي ورځې اوږدې خو شپې لنډي تهجد نه مه پاسه خو د ساري لمونځ خو به غورې پاسې دا خو فرض دی دا خو الله په تا فرض کړی دی بعضې ټایم کې خلک وایي مړه ډېره سخته ګرمي ده د شپې مې خوب نه وکړه دغه یاره مړه ډېره سخته یخني ده یاره نشم پاسې منځله دا ډېر سختې خبرې دي غورې ښه دا خبرې ډېر سختې دي دا ګرمي چا راوستې ده د ګرمۍ خالق څوک دی او د دې سړځۍ خالق څوک دی د سردۍ دا موسمونه څوک بدلی را بدلی او دا موس چا پرس کړی دی دا احکامات د چا دي نو ته الله ته اورې الله ته دا خبرې اورې نو ګوره دا خبرې نه دي په کار غوره مړه ګرمي ده او دا سمه یخني ده ولې که دا چلې واغه چلې د دنیا راحت درته الله درکړی دی د سترګې روغې دي دا نه مته په هغه وزه څه ووایم نو دا تا سره دا کم کس ته چې د هر څه نعمت اولي که نه او دې دا ناشکري کوي که نه دغه شیز الله ته ډېر ناخوښه دی ډېر ناخوښه دی سترګې دې روغې دي غوږونه دې روغ دي ژبه دې روغه ده لاسونه دې روغ دي خپې دې روغ دي الله درته ښه اسۍ درته درکړي دي باوجود د هغې ته به دا چلې واغه چلې ته دې ته نه ګورې چې الله درته خط سم درکړي دي او دې ته ګورې چې یاره څومره سخته ګرمي ده پاسه مخلص وکړه د چا د مو که مانځله لاړ شه مونځ فرض دی ګرمي د الله د طرف نه ده یخني د الله د طرف نه ده او مونځ د الله حکم دی دا څه د الله د طرف نه دي په دې وجه دا خبرې به نه کوې چې څومره ګرمي ده او بس هغه چلې ذکر اسکار کوه الله یادوه د هر څه د الله د طرف نه دي دا زموږ د اعمالو وجې دا په مونږ کې چیرې نو بس الله د طرفه کار هغه شانتي کېږي دا یاد ساته جیسا کروगे वैसा भरोगे الله په انسان باندې ظلم نه کوي په خپل بنده باندې